تاسو ته بل رزویلو چې جزري رحمت الله علیه تاسو ته په مخارج او صفاتو کې حق د حروف ذکر ک علماء فرمایي چې دې بس کوم مستحق دي د حروف او ذکر کیږي نو جزري سپ تاسو ته فرمایل چې تاسو مستفله حروف سوای باریک وای او د الف د غټولو نه ځان بچ کې چې مخکې تسوي باریک حرف وي نو الف مغټوي که مخکې ته غټ حرف وي نو بیا به الف نو ته دا ویلی شي چې موږ ته خدا پته ده زری سیبوی تاسو ته پته ده خو بعضې علاقې داسې شته چې هغوی د الف غټ وایي د الف څه وایي تاسو به چاته فارسیبان چې کوم وي هغوی سره چاته سبق ویلي یا مو اورېدلي که نه مو دې اورېدلي هغوی عموما د الف غټوي هغوی والمحصنات من النساء الا اورېدلي مو دې که نه دي اورېدلي جنوب اضلاع والا څوک دی هغوی هم داسې کوي لکه وی احمد خان زمونږ یو ملګری و هغه ته به وي احمد خانه ایلو راشه نو الف غټوي زری صاحب وایي صحیح د خپله ژبه کې غټوي خو په قرآن شریف کې مه غټوي وحاذرا تفخیم لفظ الالفي د تلفظ د الف د غټولو نه وساتئ هغه وخت چې مخکې دې څه وي باریک حرف وي چې مخکې دې غټ حرف وي او بیا غټ وایي صحیح ده بیا درته فرمایي چې حمزه مه غټوي حمزه راغلی وي یو ځای کې نو غټوي ما لکه الحمد سبوي اعوذ اهدنا دغه شان چې کله ته ورپسې غټ حرف راغلی وي نو اسنه دا حرف غټوالی ته د حمزې ته راوړي الله بیا جزري صاحب چې لام راغلی فلله کې اسنه لګ لګ تجوید دی ویلې دی او ته چې د الله تعالی نوم غټ ویل شي او بس بیا بسم الله کې مغټه نو دې څه بنا ده سم کوا ثم لام لله لام مغټوا فلله کې کوم ځای کې دا شان لنا کې مغټوا سبوي لنا دې ځه پر مو ویلو تور پسې ویلو حاول يتلطف دا شان دا دوه لامونه مغټوا ول هم چې ول اونوي بلکې سبوي ول او يتلا دقه بمبارك وي ول يتلطف س دغه شان د على الله لمنی لام على ولا چونکه الله لفظ ورټ ویل شي نو مبارک د الله نو اسره دا غینه مخکې کم لام دی او ته دا غټو نه وي زمون پښتو کې وای ویلا وبلری دی او ته دا اوس د بډې والی دی نو اسنه ته د الله نوم ته وګورې چې لکه دا غټ ویل شو مخکې نه بډې وي تر دا علی لام ورته غټ نه کی مولوی صاحب نه راغلی نو دغه ته خیال کوي تاسو به وای علی الله على الله ولا الضالين يا دي سوره فاتحه کې راغلي وي چونکه الضاد کې استعلام د اطباق هم د غټ ویل شي نو اسنه ته ولا الضاد چرته نو ته والله ونوي ها د مخکې نه بډې ورته ونوي ځدري سي وي دا د خیال کوي صحیح شو اوس د فرمای وباء برق باطل بهم بذي دوه خبري د مخکنی خبرې سره یو ځای دي سپکه پاتې شوی شعر کم یو حل والميم من مخمصة ومن مرض دا شانتي مم مغټوا فمخمصة کې لومنی مم او دویم دوانه ځکه د لومنی مم نه رستو خار غړي غټه ده نو اسنه ته مخمصة څه دا غلط دی خو غټه کا مخ څه مخ او مصا یعنی میم دوانه میم باریک وایا او صوت غټواله ورکا صحیح شو د چا چې کوم حق دی غته ورکا ها اسنه یو ځای خرپځه کولالو نه داغي غټول صوت پکار یو تورته میم غټونه وي مصاتين و د حاضرن باندې عطف تجزان ساعته د غټولو د میم په مصاتين کې او دغه شان والمیم من مرض في قلوبهم مرض راغټه ده اسنه ته د مخکې نه بډي وي او د میم غټ کې مرض بنوي بلکې سبوي مرض صحیح شو دغه شان با چې برق كراغلي لك يكاد البرق يخطف أبصارهم صح؟ نو چرته دا سونه وسی يكاد البرق نه بو دا بنا غټه با صحیح شو
بلکې سبب یکاد البرق دغه شان وقل جاء الحق وزهق الباطل اسنا توی طه غټه ده توی وزهق الباطل دا غلط شو سبب باطل جذري سیبوي ویزانو ساته د غټولو د بانا کوم ځای کې برق دا اسی یو مثال درکړی دی هر ځای چې غټ حرف راغلی وي داغه نه مخکنی حرف ته خیال کوه چې درنه غټ نشي دا د مثال درکړی دی ته څه درکړی مثال درکړی دی چې کوم ځای کې غټ حرف راغلی وي نو کوشش وکړه داغه نه مخکې چې کوم حرف وي باریکا درنه غټ نشي درنه نو برق کې خیال وکړه چې باغټ نشي باطل کې خیال وکړه چې څه غټ نشي بانا مخکې الف راځي باطل کې چې الف هم غټ نشي چې دا باطل نشي بلکې سبب باطل اوس بل خبره کوي بهم بذي بعض علماء دام په دې کې غستلې دي وای بهم بذي کې با مغټوا خو زما ذهن د معنا نه غستله ځکه بهم بذي کې به څنګه غټه کې صحیح شو نو بیا شروحات چې ما وکړه نو هغه کې امام مصدی رحمت الله علیه او داسې د اشاره مصری سیبم دې ته اشاره کړې ده چې بهم بذي کې بل خبره ذکر کوي جزري سیبم اصل کې د بان رستو ها راغلی ده ها څه ده کمزوري ده بذي د بان رستو ذال راغلی ده نرم دی نو څنګه چې د یو حرف نه رستو غټ حرف او مخکنی به غټاونه لکه باطل تو غټه وکنه تل سوي مخکې وی لکه خیال کوم چې دا و سره غټه نه کی دغه شانتي چې د یو حرف نه رستو کمزوري حرف راغلی نو اسنه ته د هغه ته خیر شرکه ذال به نرم وېما نو د مخکې نه بډي وي بام پکې نرمه کی وی سوې عموما تاسو د مصر ولا قاریان ته وکیره دا با داسې وی بهم نه شدت پکې جری سي وی واحرص على الشده والجهر الذي فيها تو کوشش وکړه حرص وکړه دا صفت شدت او د جهر الذي فيها چې په دې با کې دی دا نه چې نرمه کې او لهجه جوړه او داغه د پر د حروف نرم وي نه ها علماء فرمي للحرف ميزان فلا تكن طاغيا دا ار یو حرف د پر یو خپل تله د داغې نه چې کم نه کمی کو تاخیر کې مکوا ولا تخسر الميزان قصدين ونيه کې سخاوي سي بوي چې کم طول دی کم ناقص د حرف هغه سره برابر وای دې ته موږ ګوره چې لهجه دا موافق کیږي کنه موافق کیږي لهجه د خپل کار کوي زمو مقصد څه دی د قران شریف تصحیح دا زمو مقصد څه دی تصحیح دا لهجه سره موافق شه یو ځل ښه او چې موافق نشوه نو دو ځل ښه دا یو په سیبو ناغه پلار باندې روانو چې پلار باندې روانو ستړی شوی دی نو چغې والی حافظان ډېر رواني وایي ستړی شوی یم خپې ماتې دي نو یو سړی و هغه په اوښه باندې روان و ښځه هم ورسره وه د ښځو په دې خلکو باندې اړه ډېر زیات سوځي نو ښځې ورته ویې لوند سړی دی او داسې چل وکړه چې خیر دی زه مخکې شم ته ما پسې کښېنه ته خپل ځان پسې شاته کښېنوه لوند دی بس بوبې ځو ځان سره ځکه غریب دی څه به کوي سړي ورته ګوره دا ړانده ډېر غټه رامیانې پوه شوې او پرېږدوې هغې ورته نه بس غریب سړی دی بوزه مې دا هسې خبره کومه ښه په دې باندې علماء کتاب لیکلی دی النقط الهميان في نكت العميان تاسو سره شته سره شیخ صفدی رحمت الله علیه لیکلی دی صرف پړندو کتاب دی زمون په دې علماء کې چې کوم لاندې علما راغلي پای باندې کتاب لیکلی غټ غټ علما په کې تیر شوي دي زمون په دې سند کې د دنیا لاندې راغلي دي چې نابینا عبدالرحمن سلمی صاحب دا پسترګو نابینا ها دا زمون سند چې ټول په ودرېږي شیخ متولی صاحب دام نابینا دا ولکه موږ د شاطبي صاحب طریق ته شاطبي صاحب پسترګو نابینا شاطبي صاحب چې چاته لور ور کړی و دا زمون سند کې راځي شجاع رحمت الله علیه دا نابینا زمون په دې اوسنو علماو کې ډیر چې کوم بهترین علما راغلي نابینا دي خدای یو اسی واقعیا ده حقیقت باندې مبني نه ده حافظ صاحب پوه شئ حقیقت دا چې کوم کار دی خلکو کړی دی زمون د دین لپاره بهترین کار کړی دی صحابو کې تیر شوی دي بهترین صحابه کرام دي شاعر محسن ثابت رضی الله تعالی عنہ ښه ودا هو اسی کیسه کو کله کله پکې الک اسی کیسه کوي صحیح شو نو هغه ورته وی چې بس خیر دی
ځان سره به بوزو چې کوم ځای کې کوزي کې بس هلته به کوس کو سړی مجبور کو دا سړی د خزنه مجبور کیږي چې څوک هم نشي مجبور کولی کنه خزو ته ډیر شي رګونه معلوم دي چې ته یو نیمرک درونی سي بس پای کې دوکه کی نو سړی دوکه کو سړی وته دا سیدا شاته روخیجو نو چې سمودا دی روانو اوس هپسه پوجو چې دا خو خلق شو د خلکو شوري اوري تر واګه شو سیاره مې را ختمه شو چغې کې وی خلک راشه وی دې سړی رانه خزم غستې دا او خمران علي سړی ته دې ټاک ورکو چې د خدای ظالمه او د سره نیکه کړي او ته چې کم دې اوس موږ خزم علي اوس ورلیم علي بار سړی چغې کې چې نه دا زما خزم دا زما خاون نه دی زما خاون دا سم دی نو خلک خو خامخا به د کمزوري طرف کوي خلک کوي کې دا خزه دروغ وي خپل خاون دی بریخي بل یادي خي والدي ټول سړی او خزه خوالي دي باچا ته خبر رسیدلې ده چې باچا ته خبر رسیدلې ده نو باچا بن کړی دی ډېر خيار باچا په خو ان باچا ډېر خياران د حد نه سیوا هغه په سیب جدا کمره کې بند کو خزه جدا کمره کې بند کا او سړی جدا کمره کې بند کا او د شپې وروته وږي کې خو د جدي سوي لاول سړی خواته لاړه چې کوم حقيقي خاوند دی هغه خفنه استو تندې ته دې مې ټک ورکوي خزه تعالی ما وی چې دا وړاندې صف خلک نه دي وې تا زمانه من نو ځان دې مشرمو زم دې شرمو تبو برباد دي بیا لړو د خزي کمرې ته چې دا سوي ام لګي وې سړی استامه نه منل ته یو مشرمولې ځان مشرمولو زه بچا سره څنګه مخ لګوم جړلې دا پیسې کمرې ته ورغی چل ته ورغی پیسې وې مړه ک خزه را تراکا او اوخه را تراکا غوا په پيو او کرے نه کو غوا پر دې مونږ څه کو پوښوي څه دا مور دا کوره مرولې ده بس بچارو بس روخه وډاو پوښوي چې خدای ظالم هغه د مصیبت کې چولې دي نو خبره مې څه پسې کوله ها بهم بذي نه دا خبره نه ما خپل خبره را شو دا کیسه ما څه پسې شروع کا تاسو د میاد نشي ما څه پسې شروع کا واحرص ذا کې دې زما را یاد شي نو برته ویم خو زما خپل خبره یې کړه څه بسې ها لهجه بس مې کوله ورنه نسر کاری څه خبره یاد کچره ته لهجه د قران شریف سره ملو شو خو غوا په پيو صحیح شو دوه دې بهتره کا او که لهجه نه ملایوي نو غوا پر دې په لهجه سکے خپل قران شریف راټینګونی سه مضبوطونی سه اصل خو زمون کامیابی بس کې ده په قران شریف کې ده صحیح شو نو وحرص کوششو کې على الشدة بصفت شدت والجهر الذي او د صفت جهر چې دا دوه صفاتونه په فيها په دې با کې دي تاسو نه لکه تاسو کوم چې تاسو ویښ ناسي کوو سو صادر داسې کله چولې ده کته چې پوه میاشت ده ته وګوره ترک وې صفت شدت څه ته وي صفت شدت څه ته وي شدت معنی څه ده دا ده ته ما ته ګوري سختوالی ته وي څه مطلب دی صفت شدت چې حروف کې په حرف اساس وي مکه وکنه لکه موه ها سختي سره دا کیو چې کله ساکن وي چې کله ساکن وي ها نرمه سره دا کیږي چې سخت حرف دی نو څنګه به نرمه سره دا کیږي نو سخت خو سخت دي او کولړ یو کناس دي خو سخت دي ها چې متحرک وي ها چې ساکن وي نو سکیږي په ها څنګه هو یې کنه دا ته هم کنه نه خلخلي خبره مونږ نه کوو ها اواز په بنديږي صفت شدت ول حروف باندې اواز او چې متحرک نو حرف سوي سخت وي حرف سوي جهر کې سدي جهر څه ته ویل شي جهر وي کتوالي ته وي څنګه کتوالي ته وي ها جهر وي نرموالي ته وي تاسو ټول خدوالو لایکي ها وجتوالي ته وي کتوالي ته څنګه وي الله ولي تاسو وعده کړی دی څه ته ویل شي اوچتوالی په आवाज کې سوي او تاسو پټه پټه خبره کې خځ سره نو جهر نام دی لاندې والے جوړ
صحیح ده جار څه ته ویلی شي اوچتوالي ته او شدت څه ته ویلی شي نو په دې با کې دوه صفته داسې دي چې دا به هم نه وي بلکې دا به څه وي بهم څه ولې څه دي پکې جهر دې پکې وفي الجیم او په جیم کې هم ګوري خیال کوي چرته په جیم کې هم ګوري خیال کوي دا دوه صفتونه په جیم کې هم پراته دي کم صحیح شو نو سخت وایي سوای او ډیر نرم وایي ما چې لهجه برابر کې او ته چې لکه خلک وي چې لکه نرم قران وي دا جدا خبره ده خو حرف کې کوم صفت یې ورکه صحیح شو و درې مثال به درکړي دي او درې مثال تاسو ته درکړي دي چا د جما نو الاول مثال درکړي دي ویل كحب لك س او دا راغلي سوره بقره کې 165 نمبر آیت غالبا يحبونهم كحب الله س او دویم مثال درکړی دی الصبری دا راغلی دی سوره عصر کې صحیح شو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر او دغه شان بل مثال درکړی ربوه دا راغلی دی په سوره مؤمنون کې ربوه ذات قرار صحیح شو او د جیم مثال درکړی دی اوجو تثت سورة إبراهيم كان هذا أوجو تثت من فوق الأرض صح؟ أو بالمثال إذا كل ده حج كنا ودا كم زي راغلي ده حج نغيب عن هذا فلام داخل لي الحج كم زي كذي ها أو حج دقة زي كراغلي دي فمن حج البيت دغه څه شارحین لګډوډ شوی دي نو چاوي چې الحج دی او چاوي چې ولله علی الناس حج البيت دی په دې حج البيت کې بل قرات حج البيت هم دی وی دغه ته مراد دی ومن حج البيت شتنو دی دغه ته ضرورت نشته چې دا څه مراد دی صحیح شو دغه شان الفجر سوره فجر شروع کیږي ول ترازی والفجر س نو دې ته به کوشش کوي چې دا جیم ساده شي سخت ده شي دی وجنه علما فرمایي چې جیم ساکنو او دا غینه ورستو زار راغلی و لکه الرجز س یاسین راغلی و لکه الرجس یا دال راغلی لکه من الاجداث نو دې کې ډیر خیال کوي چرته والرجز کې دا جیم نه ځا جوړ نه کې والرجز خیر مراغي والرجز س هذا الرجس عشان الاجداث دي تبقى زياد خيال کوي دی وجنه علما فرمایي چې بعض خلک ډیر د اهل شام او د مصر چې کله داسې زمينه راشي نو اغوي دا حرف شین ته مایل کوي او یا کاف ته مایل کوي او د یمن په بعض علاقو کې اوسم خلک داسې کوي تاسو الله تعالی دی بوزي د حج ته نو تاسو مختلف قسم خلک ویني سو کوئی الله اکبر په ځای وی الله اکبر سوي دا چې الته لړ شي کنه نو چې دغه ته مخامخ خلک راشي دا طواف کی یو چکرو لګي نو چې بیا راشي دی حجر اسود ته نو الته لا سجد کې الله اکبر او خپل دغه جاری ساتي دغه سره کوي رکن یمانی سره کوي الله تعالی دې مونږ تاسو بار بار بوزي پوره طریقه بیا التویل نو الته تک خلک چې ترکی ولا دغه خلک دی الله اکبر به بیا التوره ها نو دا نه د پکار بچ کم حرف کم زین ادا کیه کشان ادا کول پکار دی کې اخو د خو کول نه دی پکار صحیح شو بیا فرمای بل خبره ته اشاره کوي وبینا مقلقلا ان سکنا مقلقلا او مقلقلا دا دوه راغلي دي ها کچري مقلقلا شنو دا بصيغه اسم فاعل شي او كمقلقلا شنو صيغه د اسم مفعول شي نو حرف مقلقلبه مراد وجه كم حرف يتقلقلك وبينا او خظاهرك مقلقلا قلقلي ولا حرف ان سكنا كچري ساكنو لك تسوي ابواب يجأرون يدرؤون أطوارا يقطعون
يقطعون د دې حرف اصلي حرکت ساکن راغلی دی کله کله اصلي حرکت ساکن نه وي تی ساکن کې لکه تاسو وایي وما كسب وألت أبواب کې دا با خپل ساکنه وا نو که خپل سکونی وي او که عارضی سکونی وي چې قلقلي ولا حرفي نو تبع سکون به سکه ظاهره با لك وما كسب واليوم الموعود محيط الطلاق صحيح شوية فقد سرق دي تبي وقف كي فقد سرق نو جزري رحمة الله عليه فرمي قلقلي ولا حرف سكا ساكنه کا دا خو کدا کلمې مینس کې او که اخر کې نو ظاهره وي خو بیا ته یو توجه نورم درکې و ان يكن في الوقف كان ابينا کچره د قلقلي ولا حرف د کلمې په اخر کې راغلی لك قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد دا دویم یادې ولم يكن له كفوا احد نو كان ابينا دا بیا ظاهره یعنی یو د تقلقله صغیره ذکر کا چې کلمې په مینس کې ساکن وي لکه الابواب النجدين ودا مینس کې ده اوس کې دا ته وایي چې الابواب سینه ده دا کلمې مینس کې ده د هر یو شی خپل خپل حق دی خپل انداز دی داغي مطابق به وي نو چې قلقله مینس کې وي دا قلقله صغیره ده الابواب چې اخر کې وي اب زیاته کې کان ابينا خبي ظاهره سبکه لك قل اعوذ برب الفلق او کچر شد پر اغلو نو بیا به ظاهره شد پر اغلو بیا به ذلك اليوم الحق تبت يدا أبي لهب وتب تغشانوي وبين ظاهرك بحص حصكي سكي ذکر الصاد نه یو طرف تم حا ده او ورپسې بیا حا راغلی ده نو کوشش کوه چې دا حا سکي ظاهره کې حاسكي ظاهرك حص حصى زغشان الحطكم حظاهرك او الحقكم حاسك ظاهرك انتبهوا احط لا والطابعه احط الحق نو دي حبا ومن جزير رحمة الله عليه كتاب النشر کې فرمای چې کله د حان ورستو د دې مجانس حرف راغي متجانس دي سره وي یا متقارب حرف وي او د ح ساکنه وي نو بیا ډیر زیات خیال کوي چې ح ظاهره وي لکه فاصفح عنهم یا وسبحه ومن خلق دي خیال نه کوي د دې به خیال ساتي صحیح شو بیا وسینه مستقیم او سین ظاهر کا په بینا معنی عطف ته او ظاهر کا سین په مستقیم کې څه لکه ته اهدنا الصراط المستقیم إياك نعبد وإياك نستعين مسجد مص جنشي مص ده غټ شو مسجد اوس په پوه شوې چې نری راشي ښه ظاهره کسین په مستقیم کې دغه شان علما فرمایي چې چره دا سین مخکې غټ حرف راغلی د سین مخکې یا د سین پسې غټ حرف راغلی نو کوشش وکړئ چې دا سین در نه غټ نشي لکه
اقسطوا س اقسطوا يا مسطورا شي مسطورا نشي مصنع مسطورا وسين مستقيم يسطو يسقو او دقه شان ظاهره كسين فمستقيم كي او يكادون يسطون سوره حج كراغلي دي يسطون نو يسطو راوړې دي او د ذکر راوړې دي چې تاسو ما ویلو جزري سیب دا یو معلم په طریقې سره چې کوم حرف کې غټول یا نری کول پکاري صرف غره وړي ځکه چې طالب العلم ته ټوله یې توې چې دی کله کدا ټکی ټکا نو کې دی یا پکې شپه و نور مغلط کی نو جزري سیب صرف ټکی راوړي يس تو س چې دې سین ظاهر کا سو کا یا د ضرورت شعري د وجه نه دا سره وړي دي دا شان يسقو دا سورة قصص كراغل دي وجد عليه أمة من الناس يسقون وإذا سين ظاهرك يسقون صح؟ صحيح شو؟ پوښوي کنه سبانه نه پوښوي نو تاسو کولای شئ